अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर की तासु टोलू तो खुश आमदीद वयम। सेकंड लेक्चर چې کوم دی زموږ سره د اولنی چپټر نه سٹارټیږي په پریویس لیکچر کې ما تاسو ته د انټروډکشن باره کې خبره کړې و. نن به موږ منیجمنت اف انټرنیشنل هیلث اینڈ سیفټي چې کوم زموږ سره کورس دی ایلیمنٹ 1 به وایو وای وی شوډ منیج ورک پلیس هیلث اینڈ سیفټي. زموږ چې کوم ورک پلیس دی په دې کې موږ ولي چې کوم ایریا د زموږ سره په دې کې موږ ولي هیلث اینڈ سیفټي چې کوم دا موږ سکو فالو کوو. نو موږ به ان شاء الله په ډیټیل سره په دې باره کې خبره کوو. نو په دې کې چې کوم دی زموږ سره 3 questions دی په دې اولنی چپټر کې چې کوم دی زموږ سره په دې کې پیرینې چې کوم دی زموږ سره آوټلاین دی سکوپ ان نیچر اف اکوپیشنل هیلث اینڈ سیفټي چې کوم زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي دا د دې سکوپ څومره مطلب دا دی چې دا څومره وسیع د زموږ سره څومره ایریا کې دا کار کوي او د دې نیچر څنګه دی په کوم ځایونو کې چې کوم دی موږ هیلث اینڈ سیفټي فالو کولی شو یا په کوم طریقه کار سره موږ هیلث اینڈ سیفټي فالو کوو. بل کوېسچنز چې کوم دی ایکسپلین دی moral reason social and economic reason for maintaining and promoting good standard of health and safety and workplace چې کوم زموږ health and safety دا د دې چې کوم moral reason دی اخلاقی چې کوم ریزن راځي سوشل ریزن مطلب یا لیګل ریزنز چې کوم دی زموږ سره او اکنامک ریزنز چې کوم دی سره لپاره د هیلث اینڈ سیفټي مینټین کولو لپاره او د پروموټ کولو لپاره دا په ډیټیل سره وایو. او بل چې کوم تھرډ کوېسچن چې کوم دی زموږ سره explain the role of national government in international bodies in formulating a framework for regulations of health and safety چې کوم زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي دا د دې باره کې نیشنل ګورنمنت مطلب چې کوم انسایډ د کنټري قانون دی داسې وایي او انټرنیشنل قانون مطلب انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن یونایټډ نیشن په دې باره کې څه ویلو دا به موږ په ډیټیل سره په دې چپټر کې تاسو ته فارورډ کوو. نن راځو چې کوم زموږ اولنی دغه ته په دې کې موږ اولنی چې کوم کوېسچن په دې کې وایو سکوپ اینڈ نیچر اف هیلث اینڈ سیفټي اول موږ دا په ډیټیل سره وایو. په دې کې 3 ټاپک دي زموږ سره په دې کې پهل نه دی بیریرز ټو ګډ سټانډرډز بل چې کوم دی زموږ سره ملټي ډیسپلینري او بل چې کوم دی زموږ سره بیسک ډیفینیشنز دي زموږ سره. نو راځو ملټي ډیسپلین اول د ملټي ډیسپلینري من تاسو پوه کوم یوې زموږ سره سنگل ډیسپلین او بل دی زموږ سره ملټي ډیسپلین. ګور سنگل ډیسپلین دی ته یار یو انجینیر دی یا هغه به انجینرینګ سایډ کې کار کوي یو ډاکټر دی هغه به میډیکل فیلډ کې سایډ کوي یا بل چې کوم زموږ سره بل داسې ډرایور دی نو ډرایور سایډ کې به کار کوي نو دې ته موږ سمپلی سنگل ډیسپلین وایو. اوکې او ملټي ډیسپلین داسې وایي چې یاره چې دا په هر ایریا کې کار کوي لکه مطلب دا دی چې ملټي ټیلنټډ ورته هم ویلی شي نو چې څوک نیبوش وکړي یا هیلث اینډ سیفټي وکړي یا په سیفټي کې کار کوي نو دا لازم دی چې دا به ملټي ډیسپلینري پکاري. صحیح ده. نو هیلث اینڈ سیفټي پریکټیشنرز نیډ ټو بی فیملیئر وذ مطلب چې څوک سیفټي وکړي څوک نیبوش وکړي څوک لیول 6 وکړي یا سمپل څوک آیوش هم وکړي نو چې کوم دې ته موږ بیا پریکټیشنرز هیلث اینډ سیفټي وایو. نو دې له پکار دی چې دا به د دلان د ټول سیزون خبرې نو که مطلب کیمستري فزیکس بایولوژیکل څومره د دې نه هیزرډز دي د دې نه به ځان خبرې انجینرینګ سایډ باندې څومره هیزرډز دي د دې نه به هم دا خبرې سایکالوجي سایډ نه څومره هیزرډز دي د دې نه به هم دا خبرې سوشیالوجي معاشري سایډ نه څومره هیزرډ دي نه به هم خبرې بل دا به د لیګسلیشن نه هم خبرې قانون نه به هم ټایم په ټایم دا خبرې چې کوم زموږ سره سټینډرډ موږ اپلای کوو. صحیح ده. د دې نه به هم خبرې او چې کوم موږ سټینډرډ کوم قانون موږ فالو کوو د دې د سټرینث نه به هم خبرې او د دې ویکنیسز چې کوم آپشنز دي د دې نه به دا هم خبرې دا سیفټي پریکټیشنز دي. نو دې ته موږ سمپلی څه وایو ملټي ډیسپلینري مطلب دا دی چې څوک نیبوش وکړي څوک په سیفټي کې کار کوي نو دې لازم دا پکار دی چې دا به ملټي ډیسپلینري پکار سنگل ډیسپلین کې به دا کار نه کوي. اوس راځو سیکنډ کوېسچن ته بیریرز ټو ګډ سټانډرډ مطلب دا دی چې کله مونږ په هیلث اینڈ سیفټي کې ګډ سټانډرډ فالو کوو نو موږ ته به څه نه څه مشکلات خامخا راځي په سایډ کې نو دې ته موږ څه وایو بیریرز ټو ګډ سټانډرډ لکه مطلب دا دی که زموږ سره یو سټانډرډ نه نو که دا موږ 100% فالو کوو نو خامخا یو څیز چې موږ 100% افیشنسي ترې راوباسو نو موږ ته به څه مشکلات راځي نو دې ته موږ سمپلی بیریرز ټو ګډ سټانډرډ وایو. په دې کې پهلنی چې کوم دی زموږ سره کمپلیکسټي اف دی ورک پلیس چې کوم دی نو الریډي
زموږ چې کوم موږ سیفټي کې کار کوو نو موږ سره به ورک پلیس خامخا چې کوم د ډیر زیات کمپلیکس وي ځکه که موږ یو کنسټرکشن کمپنی کې کار کوو نو هغه به زموږ سره ډیر کمپلیکیټډ وي ځکه چې په کنسټرکشن سایټ کې زموږ سره که تاسو سوچ وکئ هر قسم اکټیویټیز کیږي پلمبلنګ کیږي اکټیویشنز کیږي انسټالیشنز کیږي الیکټریشن کار کیږي د سټیل فکسینګ کیږي اسکیفولډینګ باندې کار کیږي دین علاوه چې ګلاسینګ کیږي ټایلز وغیرہ لګي مطلب دا چې زموږ سره ایکسکیویشنز کیږي کرین باندې به اپریټینګ کیږي لوډینګ انلوډینګ دا هر څه به کیږي نو موږ دا ایریا ته موږ بیا ډیره کمپلیکس وایو نو په دې ایریا کې موږ خامخا چې کله موږ سیفټي فالو کوو نو موږ ته ډیر زیات مشکلات راځي ځکه وای ورک پلیس کین بی کمپلیکیټډ موږ ته ورک پلیس ډیر زیات کمپلیکیټډ شي بیا چې کوم موږ کار کوو نو many people involved in many different work activities نو چې زموږ سره کم پیپل نو هر یو سیم لکه مطلب که یو ورکر دی یو 10 ورکر دی خو که په سیم ایریا کې کار کوي نو موږ ته سیفټي فالو کول اساني خو که موږ سره ډیر ورکر او مختلف ایریا کې کار کوي نو موږ ته بیا سیفټي فالو کول سیفټي باندې به عمل کول بیا موږ ته ډیر زیات مشکل راځي نو دې ته موږ کمپلیکسټي اف دی ورک پلیس وایو بل چې کوم دی زموږ سره بل ټاپک کانفلیکټینګ ډیمانډز چې کوم دی زموږ سره نو چې کوم زموږ سره ایریا به سیفټي موږ فالو کوو نو په دې کې موږ ته مخې ته داسې ډیمانډ راځي چې هغه موږ نشو فالو کولی موږ نشو افورډ کولی نو دې ته موږ کانفلیکټ ډیمانډز بیا موږ وایو صحیح ده نو د ډیمانډز ویچ از ناٹ افورډیبل بای د کمپنی چې موږ داسې ډیمانډز چې هغه کمپنی نشي افورډ کولی که لیټ سپوز موږ ته یو سیفټي افسر چې کوم دی دا ټاسک راکړو چې یاره ټوټل سکیفولډینګ دې ریپلیس شي نو په سکیفولډینګ خو ډېره زیاته خرچه راځي نو موږ به بیا سکیفولډینګ نشو چینج کولی سکیفولډینګ ځکه چې باید ډېر خرچه راځي نو دې ته موږ کانفلیکټ ډیمانډ وایو نو په دې کې زموږ سره ځینې ټایم کې د ټایم سکیل مسلې راځي مطلب دا دی زموږ سره سیفټي فالو کول کې زموږ سره لیټ سپوز 6 میاشتې لګي او زموږ سره ټایم دی 1 منت په 1 منت کې پروجیکټ کمپلیټ کول یو کدلته موږ سیفټي وغیرہ فالو کوم نو موږ سره 6 میاشتې الی نو دا زموږ سره مسله جوړیږي بلکې موږ سټانډرډ فالو کوو آیلو سټانډرډ دی آیسو سټانډرډز دي نو خامخا چې کله موږ سټانډرډ فالو کوو نو په دې کې به زموږ خرچه راځي په دې کې به زموږ افورټ راځي په دې کې به زموږ هر څه لګي نو موږ ته به هم بیا ډېرې مسلې جوړیږي نو دا هم زموږ سره کانفلیکټ ډیمانډ شو او بجټ د ټولو نه غټه خبره ده چې کله موږ بجټ فالو کوو نو خامخا چې یو سیفټي دی یو کنسټرکشن کمپنی ده نو چې هغه کله سیفټي فالو کوي په دې باندې پیسې لګي لکه تاسو سوچو کې نارمل سیفټي افسر 7000 8000 سیلري او یو کنسټرکشن کمپنی نو په هغه کې په سونو سیفټي افسران دي نو هر یو ته بجټ رسول دا ډیر زیات مشکل دی او بل د ټولو نه غټه مسله چې کوم د زموږ سره په ورک سایت کې بیهیویر ایشو ده ځکه چې د سیفټي افسر د پاره د سردردۍ کار چې کوم دی د ورکر بیهیویر ایشو ده ځکه چې موږ په پښتو کې متل کوو چې عادت بلا به بسم الله نه بدلیږي نو چې کوم د ورکر بیهیویرز دي نو دا به مونږ څه کوو چینج کوو به چې د ورکر کم جنون بیهیویرز دي دا به مونږ سیفټي طرف ته راولو نو چې دا کله مونږ سیفټي طرف ته راولو نو په هیومن بیهیویر کې چینجز راوستل دا ډیر زیات مشکل ترین کار دی زموږ سره ځکه چې کله ورکر بیهیویر خپل مطابق د خپل بیهیویر مطابق کله کار کوي نو دا خو بخپل ذهن کې سټي خو دا به څه کوي دینه به یک دغه کېږي زموږ سره میسټیک به کېږي هر څه به کېږي زموږ سره نو بیا به څه چل کېږي وای پیپل فیلینګ ټو ایکټ ایز ا ډیزایر بیا چې کوم زموږ سره ورکرز دي دا چې خپل ډیزایر مطابق کله کار کوي نو فیلینګ دینه به میسټیک کېږي نو بیا به څه چل کېږي زموږ سره ډسټربینګ به راځي زموږ سره به اکسیډنټس کېږي وغیرہ کې لکه پرې پکچر کې تاسو سیمپلی کتلی شئ چې دا کم کار کېږي نو دې داسې چل کلی چې دا زموږ سره چې کوم کټینګ کېږي د ووډ کټینګ دی نو دی هلک خو آلریډي د غم نه دی لګولی دا ګلوز یې هم نه دی لګول بل دی دا لاس چې په کوم ځای کې ایښی دا خو ډېر غلط ایښی دی بل چې کوم دی دا خپه په دې لرګي باندې ایښی دی صحیح دی دا هم غلط پوسچر دی زموږ سره نو دا د دې د بیهیویر ایشوز ده اوس که دې سیفټي بیهیویر فالو کړه دې خپل بیهیویر کې چینجز راوسته نو دا به سیفټي فالو کوي دا به داسې دغه وغیره نه فالو کوي اوس راځو بیسک ډیفینیشنز ته نو بیسک ډیفینیشن کې زموږ سره پیلنی چې کوم دی زموږ سره هیلث دی اوس هیلث څه ته وایي نو هیلث ابسنس اف ډیزیزز آر ایل هیلث چې کوم زموږ سره یو ورکرز دی وغیره دی د هغې کې څه ډیزیزز نشته څه بیماري به کې نشته دې ته کمپلیټلی مونږ هیلث وایو بل سیفټي دا زموږ سره نو سیفټي و ابسنس اف ا ریسک اف ا سیریس پرسنل انجری داسې انوایرمنټ چې په هغې کې زموږ سره سیریس پرسنل انجری یا ریسک نه وي زموږ سره نو داسې انوایرمنټ ته مونږ سیفټي وایو یا سیف انوایرمنټ وایو بل دی زموږ سره ویلفیر نو ویلفیر څه ته وایي ویلفیر ایکسس ټو بیسک فیسیلیټیز چې کوم زموږ سره بیسک فیسیلیټیز دی مطلب واشروم دی ټایلټ دی زموږ سره دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره
میس روم دی زموږ سره د هغې ټرانسپورټیشن خیال ساتلی، سافټ ډرینکینګ واټر خیال ساتلی، نو دې ټوټل دې ته مونږ څه وایو؟ ویلفیر فیسیلیټیز دې ته مونږ وایو. اوس راځو وای why might the management of an organization not consider health and safety to be priority. مطلب دا سمپل د کوېسچن، یو ارګنایزیشن دی زموږ سره دا هیلث اینڈ سیفټي له چې کوم دی پریارټي ولې نه ورکوي، هیلث اینډ سیفټي ولې نه فالو کوي، نو د دې زموږ سره مختلف ریزنز دي، دا به اوس په ډیټیل سره وایو مونږ. نو پدې کې پلینې چې کوم دی زموږ سره انسر دا دی، کی پوینټس چې کوم دی زموږ سره پدې کې پلینې کمپیټس with other business aim required time and resources. پدې کې د امپلایر دا سوچ کوي چې یاره چې په دې باندې خو ټایم هم لاګي، ریسورسز مطلب پیسې بجټ وغیره هم پې لګي، نو دا څه چل کې یاره وایي کمپیټ وذ ادر بزنسز ایم، خپل بل بزنس مې ولې نه کولاوم چې په دې باندې زه دومره پیسې انویسټ کوم. بل چې کوم دی سین ایز ا کاست ټو بزنس یا اګنورنس اف ټو کراس ټاپ انجری النس چې کوم دی، بل دا دغه چې کوم دی زموږ سره په دې اګنورنس مطلب په دې النس او په دې انجری اکسیډنټ باندې چې څومره خرچه راځي، نو دا چې کوم دی دا سوچ کوي چې یاره زه په دې انجری او اهلیت باندې په دې باندې څومره پیسې لګوم، دا خو یاره د کمپنۍ لپاره تاوان دی. بل دا ریزن هم چې کوم دی هغه دا امپلایر فالو کوي. بل چې کوم دی اګنورنس اف الیګل ډیوټیز یا ناٹ فیملیئر ود د لیګل ډیوټیز یا لیګل سټرکچرز. امپلایر چې کوم دی دا د خپل قانون نه دی خبر، مطلب سیفټي قانون نه دی خبر، یو دا ریزن کېدی شي. بل اګنورنس اف هیزارډز، دا خو د هیزارډ نه یا نه دی خبر، یا ناٹ فیملیئر ود د هیزارډ، یا چې کوم دی دا هیزارډ اګنور کوي یا دا د هیزارډ نه خبر نه دی زموږ سره. نو دا زموږ سره نن باره کې کوېسچن و، سبا به انشاءالله تاسو ته مزید چې کوم دی نوی لیکچر فارورډ کېږي. نو په دې کې کوېسچن چې کوم دی ریمونګل واټ بیریئرز مایټ دیر بی ا ګوډ هیلث اینډ سیفټي پریکټس، مونږ ته چې کوم دی بیریئرز څه دي دا کوېسچن مونږ الریډي دا کوو. بیا مونږ ډیفینیشن هم ویل، هیلث څه ته وایي، سیفټي څه ته وایي او ویلفیر څه ته وایي. انشاءالله سبا به نیو لیکچر تاسو ته بیا ډیلیور کېږي. او زه ټولو ته درخواست کوم چې زما دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ، بیل آیکنز باندې هم تاسو دغه کې تاسو ته به ډیلی بیسس باندې چې کوم دی زه ویډیو پرووایډ کوم. کم الکان چې د کور نه ویډیوز ګوري وغیره ګوري هم تاسو ما لیکچرې کتلی شئ. تھینک یو سو مچ، الله حافظ.